دا اړه زړه چې دی نو دا ځکه راډک چې موږ ته معاشره کې عزت نه میلاویږي او بې عزت داسې نه میلاویږي چې خلک وایي دا معذوره ده. میډم زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې هغوی رالل او زموږ د ډیسیبل خلکو دپاره هغوی دومره غټ لکه وخت یې ویستلو. زه په خپله باندې په خپل لاس ډیسیبل یم، زما یو لاس ډیسیبل دی او ما د پوسټ ګریجویټ نه په اسلامیک سټډیز کې بي ایس کړی دی او درس نظامي ویم. زه په اخري دوره کې یم په علم کې او ریسنټلی اوس ما چې کوم دی نو 3 میاشتې وشوې چې ما ټیچنګ سټارټ کړی دی، پرایویټ ټیچنګ. نو ما ته به هغې کې لکه که تاسو ته زه خپلې جرني بیان کړم نو ما ډېر په تکلیف سبق ویلی دی. زما خپل لاس 12 اپریشنه شوي دي او زما نه پکې یو پوښتې هم وتېره، ای سره سره پکې ما نه پوښتې هم وتېره. د هغې د وجې نه زما امي او بابا ما سره ډېر سپورټ او د هغې د وجې نه زه لکه ما دلته اوس یو جړا غوندې کې م راغله که نه چې د هغې د وجې نه زما د امي د بابا د سپورټ د وجې نه هغوی زه دوه مقام ته ورسوم. نو موږ دا اړه زړه چې دی نو دا ځکه راډک چې موږ ته معاشره کې عزت نه میلاویږي او بې عزت داسې نه میلاویږي چې خلک وایي دا معذوره ده. د دې مخکې ژوند نشته دی، د دې ما چاته جړلې نه دي، دا زما فسټ ټایم دی. ځکه چې زه وایم جړا چې دی دا د انسان کمزوري ده. کله چې انسان په جړا شي نو هغه کمزوري شي. جړا صرف په سجده پکار ده. الله پاک په قرآن کې وایي خلق الانسان ضعیفا، ما خو انسان ډېر کمزوری پیدا کړی دی. یعنې انسان چې موږ پیله کې وګورو نو ډېر کمزوری دی، نو چې بیا انسانانو کې معامله په کمزورو کې کمزوري پیدا کړي نو موږ په هغه کمزوري کې کمزوري یو. نو موږ دا خواست کوو، زه خپله جرني بیانوم چې زه پرایویټ ټیچنګ کوم او زه لاړم نو ماته وی ورته ودرېدم نو ماته وی رولر ونیسه. نو چونکې ما به لاس باندې لیکل کول او رولر به مې نیو نو د هغې د وجې نه ما ورته ویل چې لکه زه نشم نیولی. نو پرایویټ تاسو ته پته دی چې د هېڅ څنګه رولز دي د به خپلې منمانې. نو موږ وایو چې موږ ته چې څونه دلته کې دي تعلیم یافته خلک دي هغې ته ګورمنټ جاب میلو شي. په ګورمنټ جاب کې موږ ته فایده دا ده چې موږ ته به څوک سوی نه، موږ به لکه مطلب هغه سهولیت به موږ ته راکړي شي او هغه موږ ته په پرایویټ کې نه میلاویږي. زه دونه په تکلیف سره ښیم تاسو ته زه څه ووایم. نو د دې د وجې نه موږ چې دی نو غواړو چې موږ ته ګورمنټ جاب میلو شي، موږ ته داسې یو آفس راکړي شي چې موږ مخکې ځان سره سره موږ نور خلک هم چې دی نو هغه اوچت کړو. تھینک یو سو مچ. ډېر زیاته شکریه ادا کوم د تاسو ټول.